أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. مخکې آیاتونو کې تذکره د دې شوې وه چې خطاب مومنانو ته اول کله چې تاسو نکاح وکئ او ملاقات یو نه شوی او طلاق ورکئ داسې راضي کله کله کیږي پیښیږي نو چې دغسې مسله مخې ته راشي نو صبر کوئ نو په دې کې په تاسو باندې عدت نشتی خو د هغې چې کوم حق دی هغه حق وله ورکوي او رخصت یې کوي که مهر نه دی مقرر کړی شوی نو جامه پیزار وغیره وله ورکوي او رخصت یې کوي د خپل طرف نه سهادیه ډالۍ وله ورکه او رخصت یې کا او که مهر مقرر کړی شوی دی نو نیم مهر بیا د هغې حق دی ها که هغې معاف کړي یا ته وله ټول ورکې نو هغه بیا ستاسو خپل خوښه ده لیکن حق به دی چې کله مهر مقرر کړی شوی دی نو نیم مهر د هغې رسي. بیا خطاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې موږ ستا دپاره کمې بیبیانې چې تا ورسره نکاح شوی دی هغه ستا دپاره جایز دي د هغې نه علاوه نورو قسمونو کې چې ته څومره نکاح کول غواړې نو په دې قسمونو کې کولی شي یو د قریشو نه بل د بنو زهره نه چې هغه تره او ترور ده بل طرف ته ماما او ترور ده خو په هغې کې شرط بدای چې هجرت یې کړی ایمان په حالت کې هجرت یې کړی نو هله هجرت یې نه یې کړی د دغې قسمه سره نکاح نشي کولی ایمان یې راوړی او هجرت یې نه یې کړی نو نکاح ورسره نشي کولی ایمان یې نه یې راوړی نو هم ورسره نشي کولی. بله هغه ښځه چې هغه پیغمبر ته خپل ځان وربخي او پیغمبر د هغې اراده د نکاح کوي نو کولی شي خو دا حکم خاص پیغمبر له دی بل چاله نه دی. د مهر خبره پکې هم وه چې قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم الله یې موږ ته پته دی چې څومره موږ په دې باندې مقرر کړلی. د وینځو تذکره پکې هم وه او پرون بعضې خبرې ډېرې شوي وې پکې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ازواج مطهراتو اوس ورپسې بعضې خبرې راځي د هغې باره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی کلونه 50 کالو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یوه بیبي چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وه ساتلې وه د هغې نه وروستو د 2 هجرۍ پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه بیبي وه چې سوده رضی الله تعالی عنها وه. بیا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت نه وروستو 2 هجري وه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر هغه 50 کالو ته رسېدلی او یا لږ زیات. په هغه وخت کې عایشه رضی الله تعالی عنها سره هم نکاح وکړو نو 2 شوې بیا ورسره نور نکاحونه وشو
او د هغې علت خبره موږ کړوه چې دا د دین رسولو، پیغام د دین رسول او دینی مسائل د زنانو هغه رسول چې صحابیاتونه ګڼ روایتونه نقل شوي دي. هغې باره کې عایشه رضی الله تعالی عنها د روایت باره کې ما ویلو چې 2210 روایتونه د عایشه رضی الله تعالی عنها نه نقل دي. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د هغې نه تقریبا 300 روایتونه نقل دي. دغسې نورو نه نو دا دینی لحاظ سره فایده د دغې زنانو نه شوې ده چې ګڼ مسایل د دې هغه په دې طریقې باندې خواره شوي دي. بیبیانی کله چې یوه بیبي نو بیا خو څه مسله نه پرې وځي، لیکن بیبیانی 2 شوې 3 شوې 4 شوې. عامو مسلمانانو دپاره 4 جایز دي، په یو وخت کې 4 ساتلی شي. بیا یو خبره پکې دا ده که یوې له طلاق ورکي نو څو پورې چې د هغې عدت ختم شوی نه نو د بلې سره نکاح نشي کولی. 4 یوې له پکې طلاق ورکو نو اوس د بلې سره نکاح کوي، لکه د 5مې سره نکاح کوي، نو څو پورې چې د هغې 4مې عدت ختم شوی نه نو د بلې سره نکاح نشي کولی. نو چې کله دا 4 دی د یو سړي په نکاح کې نو اوس د دې سره به ژوند څنګه تیروي او ژوند تیرولو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودله. د دې سره برابری به کولی کېږي په ظاهري دنیوي کارونو کې. یو مسله د زړه د چا په واک او اختیار کې نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا برابری نمبر دا هم لازم نو. دی آیتونو کې دا تذکره کوي عام امت د پاره مسلمانانو د پاره دا لازم دي چې دی با د بیبیانې 2 که 3 که 4 د هغې په منځ کې برابري به کوي او برابري څه ظاهري احکامو په لحاظ سره نمبر په لحاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نمبر په خپله باندې کړلی موږ ته یې ښونه ښودله تر دې پورې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو د بیماری په حالت کې هم چې کوم نمبرو هغه نمبر روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم با تپوس کاو این انا غدن زبا سبا به کم ذکیم سبا به د چا سره نمبری خبره چې اطلاع عائشه رضی الله تعالی عنها نمبر ته خبره ورسېده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری اغم زیاته وه لږې ورځې وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفات شو نو دا خبره به کوله نو بیبیانې په خپله باندې راغونډې شوې او وی چې تاسو ته تکلیف ته او تاسو ته زمونږ د طرف نه اجازت ته تاسو دلته کیئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو څو ورځې بیا د عایشه رضی الله تعالی عنها سره په دغه کمره کې پاتې شو او هلته کې وفات شو او هم په هغه ځای کې په هغه کمره کې دفن شو. پیغمبر دپاره طریقې کار دای حکم دا دی چې کوم ځای کې الله رب العزت د هغه نه ساه اخیستی دی هم هغه ځای کې به دفن کیږي. دیو جن هغه خلک چې هغه رستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رستو دعوې د پیغمبرۍ یې کړلي لکه غلام محمد قادیانی نو هغه په لیټرین کې مړو نو هغه وخت کې مولیانو دا خبره وکړه مسلمانانو دا خبره ورته وکړه چې هلکه تاسو دته پیغمبر وایو د پیغمبر چې کم
زه الله ته خوخي نو په هغه ځای کې د هغه نه څه اخلي. نو تاسو د پیغمبر باره کې دا خبره ده چې دغه ځای کې دفن کوي. نو پیغمبر الله دغسې ځای کې نه وفات کوي، دغسې د شرم په ځای کې. نو دی پیغمبر نه دی، قادیانی دی، کافر دی، مرتد دی. نه په دغسې ځای کې الله مړ کو او خلکو ته یو عبرت پرېښو چې څوک د پیغمبرۍ دعوې کوي د هغه بیا داسې حالي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې وفات شو او هلته کې دفن شو. بیا وروستو توسیع چې شوې ده د جومات د مسجد نبوي، نو هغه کور په جومات په منځ کې راغلی، اوس تقریبا دغسې د جومات په احاطه کې دننه راغلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ښوونه ښودله، یو سړی به شپه تیروي، نو یوه شپه که تیروي نمبر مقرر کوي د یوې شپې، که د دوو شپو، که د دریو شپو، څه چې د خوښۍ په دغه طریقې باندې خو ټول یو شان برابری به کوي. زمونږ علما مبارک هم راځي چې د هغې د چا دوه بیبیانې د چا درې بیبیانې وې، نو هغې برابری کړلی. یو پیرې د یو تن دوه بیبیانې دي، دوه اندوانې راوړې، نو یوې یو کور ته ولېږله، بله بل کور ته ولېږله. بیا چې کله د یوې خوا لاړ هلته کې چې وخوړه نو هغه خوږه وه، بل کور ته چې لاړ هلته کې هغې وخوړه نو هغه ترخه وه. نو د هغې نه وروسته فیصله وکړه چې دا اندوانه که راوړی کېږي نو دا به هم په منځ باندې نیمېږي، نیمه یو طرف ته نیمه بل طرف ته، که دوی نو دا دواړه به نیمه و، نیمه به یو طرف ته د یوې نه او نیمه بل طرف ته د بلې نه. دغسې به په دې طریقې باندې به کېږي. برابري پکار ده، برابري نه قیامت کې دی به داسې یي لکه د ده په نیم بدن باندې چې ګوزني پالجي، نیم بدن به د ده کوږي. دا به خلکو ته ښکارېږي چې دا هغه سړی دی چې د په نمبر کې د زنانو سره بیبیانو سره زیاتې کوو، د بیبیانو حق یې نه ادا کوو. مخکې یې تېر شوي چې د یو سړي ښځه ده، نو دا ښځه دې داسې پرېږدي نه چې نه ښځه کوي او نه پرېږدي، بلکې دا دې یا دې ښځه کي، کم چې د ښځوالۍ حقوق دی هغه دی ادا کوي، او یا دی بالکل پرېږدي، طلاق دی کی چې هغه ځان له ځي او بل ځای کې ځان له خپل ژوند تېروي. نو بعضې خلک ډېر داسې کله کله پکې بعضې زنانه هغه لاړې شي کورټ ته او هلته کې خپل کیس داخل کی او هلته کې هغې ته بیا یوه ډګري میلاو شي چې دا د هغې خاوند نه طلاقه شوه، لیکن دغه طلاق شرعي طور باندې ښه نه معلومیږي. ولې ښځه یې د یوې طلاقۍ دی بل دلته خبره داسې ده چې حکومت ته عدالت هغه بیا د هغې طاقت د نورو نه زیات دی. پکار دی چې دا پولیس پسې ولیږي او هغه سړی عدالت ته په زور حاضر کی او د هغه نه دستخط واخلي او د هغه نه په خولې باندې اقرار واخلي چې او دا ښځه ما طلاقه کړې ده او هغه ولیکي، نو د هغې نه وروستو بیا به ډګري ورکوي، که څه ورکوي نو بیا دې ورکوي. نو سړی حاضرېږي نه او دلته کې دې خبره دغه کې ایزا فیصله وشوه، یک طرفه فیصله وشوه، نو دغه د شریعت دا منافي خبره ده. نو دلته کې الله رب العزت د هغې تذکره کوي ترجی من تشاء منهن وتوبی الیک من تشاء.
رستو کوا سوک چې تغواړي د دینا د نمبر نه وتو وی الیک من تشاء زیور کوا ځان سره سوک چې تغواړي. مطلب نمبر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم لازم نو، لیکن بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نمبر باندې یوې کمرې ته بلې کمرې ته بتاو او دا وی یا الله دا خو زما ظاهری عمل له زما زړه کې چې سدي نو یا الله غیبا امامت نسی نو زړه باندې سره الله رب العزت را نسی. دای دې امت ته خدا چې د یو سړي دوه بیبیانی درې دي سلور دي داغي په منځ کې برابرۍ کوي، برابرۍ دا دنیوي امور بارکی. ومن ابتغیت ممن عزلت او دا اغنا چې ته طلب کې دا ومن ابتغیت او هغه څوک چې طلب کې ته ممن عزلت دا هغه چا نه چې تعالی ریکړلی د نمبر نه فلا جناح علیک نشته تابانه ګنا سو ګنا تابانه نشته سهارج د باندې نشتی تنگسیا د باندې نشتی. سعود رضی الله تعالی عنها وا داغه خبره داسې وشوه چې هغه هو د عمر ډیرو بوډه شي و کله چې د عائشه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشو نو بیا خپل نمبر هغه عائشه رضی الله تعالی عنها لور کو زما په نمبر باندې ته د دې کمرې ته ځه. نو سورزي هغه خبر او چلے دا نو الله رب العزت و د من ابتغیتا کڅوک ته غواړي د هغه چانه چې تعالی لري د نمبر نانو فلا جناح علیک نمبر نه لري کړي وسی بیا نمبر تران نباسي نمبر داغه بیا په نمبر کې کې نو فلا جناح علیک نو نشته تابع سو ګنا. ذالک ادنا ان تقر اعینهن دا ډېر نږدې د دیتا چې د دې سترګې به یخي ولا یحزن خپکیږي بنا غم چنکیږي بنا ويرزن او رضا کیږي به خوشالي کې به ما ته هن كلهن په هغه څه چې ورکه ته دی تا دی ټولو ته دا ټول څومره چې دی دی چې تاسو ورکه نو دی په خوشاليږي. والله يعلم ما في قلوبكم الله پويږي په هغه سمان چې تاسو په زړونو کې دی وکان الله عليما حليما الله دې په بردبار. لا يحل لك النساء جائز نہیں استاد پر نور بی بیان من بعد ورستو دغه اقسامنا دغه کوم قسمونه چې ذکر شو د دې قسمونو علاوه نور قسمونه استاد پر داغي سره نکاح کول جائز نه دي. ولا ان تبدل بهن من ازواج او ندی دام جائز ندی چې بدل کې ته د دینا یوا د بی بیانونه ولو اعجبک حسنهن اگر چې تعجب کیا چې تعالی خائص تاغي الا ما ملکت یمینک مگر دا چې مالک اشتا خلاص وکان الله علی کل شیء رقیب دی الله پار شبای نه غبان. دغه قسمونه په دغه قسمونو کې چې څومره ته کول شي نو ته اجازه ته د دې قسمونو علاوه نور کې نشي کولای. دارنګ دلته کې چې کومه ستا بیبیان دي دا نه بیبیان دي ورمغه تذکرہ کړو یو لس نمونه موږ ذکر کړیو. نو دوا هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې هغه وفات شي دي. خدیجه رضی الله تعالی عنها او زینب بنت خزیمه رضی الله تعالی عنها دا دوه تنوي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې وفات شوی. نور نه بیبیانې پاتې وي. نو الله رب العزت وی ولا ان تبدل بهن جائز نه استاد پاره چې د دینه بدل کی ولې دا بیبیان هغه بیبیان دي چې د دې پشان پس ټوله دنیا کې څوک نشتی د دې پشان ته څوک په دنیا کې را نشي دا بنشي بدلولای. نور یک ته کول غواړي په دغه اقسامو کې کولای شي لیکن دا کوم چې دین دا به یي دا به بدلینا دا به لری کینا. ولو اعجبک حسنه ناگر چې تعجب کیا چې تعالی را حسن داغی الا ما ملکت یمینک ہاں کمالکان کی گی ستا خیلاس مطلب دا وین سے راضی ستا پا ملک کے ستا پا ملک کے راضی ستا پا قبضہ کے راضی وین سے وائخ لے تالے سوک در کی تا تا میلاوشی مال غنیمت کے نو آغا جائز دی داغینا علاوہ نور چکے میں عام آزاد زنان دی آغا ستا پارا جائز نہیں دا دغی قسمون علاوہ.
وکان اللہ علی کل شیء رقیبا دے اللہ پار شمائے نگہبان. یا ایھا الذین آمنوا سرا بیا خطاب دے مومنان ہوتا التکہ آداب ذکر کئی و آداب گن دی خلق لسب کار دی د خلقو معاشرہ کے د خلقو بازے کڑو اڑا داسی چاغا خلق بانے گرانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بعض خبریں پا پائیں گرانی شوئے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندی ویلی اللہ رب العزت داغے بارہ کی خبر کی داسی بیامک کوئی مومنان اللہ داغے قانونی جوڑ کو قانون راو لے گا چی داسی بانا کوئی اور پسے راضی دعوت درگڑے شو نسٹ ہم بسے دعوت درگڑے شو نبیا بکم سے کی کینے دعوت اخوڑے شو نسی چل بکے بیا با خبرو تا نہ کینے بلکہ دعوت اخوڑے شو نبیا پاس زان زیت رسوا زی وزگاروا کل جی دعوت درگڑے شے دے نو دا خوراک پا انتظار بنا کینے دا پخری پہ انتظار بانے دا خبر راضی بیا ور سرا دا پردے خبر راضی کمی زنانا چاہا کور کی دین سوک پا خلوت کے راتلے شی سوک نشی راتے داغی تذکرہ بھئی یا بھی انشاءاللہ بیا ہوئی. ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء رستو کوا سوچے تغواری ددینا د نمبرنا وتوبی الیک من تشاء او زیور کوا زان سرا سوچے تغواری ومن ابتغیتا او آغا چی ومن ابتغیتا او آغا سوچی تطلب کے ممن عزلتا دا چانا چی تالری کڑی دا نمبرنا فلا جناح علیکا نو نشتے تابانی گناہ چی وسی تا نمبر تا بیارا ولی نو تابانی سا گناہ نشتی. کل چی دا نمبر پا پیغمبر بانے لازم نہ دے او تو سرا پا نمبر بانے میلاوے گی نو ذالکا ادنا ان تقر آیونونا دا دیر نیزید دیتا چی یخی بیسترگی دی ولا یحزن خپکی کی بنا ویرزین خوشحالی کی با بما تیتا ہونا آغا سے چی تولا ورکے کلو ہونا دا ٹولے سمر چی دا ٹولے پدے بانے خوشحالی کی چی تولا سورکے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم اللہ پوئی گی پا آغا سمائن شستاسو پزرونو کی دی وکان اللہ علیمن حلیما دے اللہ پوا حلم والا بردبار. لا یحل لک النساء من بعدو جائز نہیں استاد پانا بی بیانی ددینا علاوہ ددغی اقسامنا علاوہ ولا انت بدل بہننا او جائز ندی چی بدل کی تو ددینا یوا من ازواجین ددغی بی بیاننا یو بی بیہم بدل کی اغلر کے طلاق کے پریدے دا جائز ندی دا بئی استاب نکاح کی بئی ولو آجبک حسنہننا ددی پزے بانے تبل راولے نو بل نشی راوستے ددی پزے بانے کم چی نور دغی اقسامو کی دن دی نو آغا کولے شی خدا با بدلینا دا با طلاق پرے دینا الا ما ملکت یمینک مگر آج مالک شیستا خیلاس وکان اللہ علا کل شیر رقیبہ دے اللہ پا ہر شبانی نگہبان. اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بند عمل کول توفیق رہی. اللہم قنا سابقہ و تباسبنا